زما مرګرو زما رونو او زما ځوانانو لږه ګزاره به یو بل سره کوو تیل مه کوئ او لږ صبر لږ استقامت ماله به یو 15 منټه راکوئ چې زه تاسو سره یو څو ضروري خبرې وکړم او زیات وخت به مرکزي صدر له ورکوو چې هغه تاسو سره تفصیلي خبره وکړي اول خو که زه دې خوا ګورم که د دې سټیټ شاته وختي کوم حالات ما وکتل که زه په دې اړخته ګورم او که زه دې مخامخ میدان ته ګورم نو دا به ووایم چې زما سپینګیرو زما رونو زما مرګرو زما ځوانانو او زما کشرانو زما بچو ډېره ډېره مهرباني د دې دومره بهترین جلسې لپاره ډېره مننه ستاسو میا صاحب زما نه مخکې خبره وکړه او هغه تاسو ته 100 کاله تحریک د باچا خان بابا نه والا تر د ایمل خان پورې هغه په مختصر وخت کې بیان کړ زه نن د باچا خان بابا او د ولی خان بابا د خدای خدمتګارو د کردار په حواله د نظریې په حواله د سوچ په حواله د فکر په حواله د تحریک په حواله د جدوجہد په حواله او د قربانو په حواله ډېر څه ویل غواړم خو وخت اجازت نه راکوي او بیا صاحب په هغې ډېره تفصیلي خبره وکړه زه به نن تش دومره ووایم څه ورځې مخکې ما یو بیان د نظره تېرېده اردو کې مې ووایم چا چې خبره کوله هغه وایي چې عوامي نیشنل پارټي کو روان شو ګورې لږه ګزاره وکړئ ساوند والا سره ګزاره وکړئ دلته کارونه خواره شوي دي ټول تاسو به مغه بیان اورېدلي ما هم اورېدلی و عوامی نیشنل پارٹی کو غیر مقبول کیا گیا زه نن ټولې دنیا ته دا وایم چې زموږ دپاره داسې د باچا خان بابا په وخت کې هم کوشش شوی دی د ولی خان بابا په وخت کې هم دا کوشش شوی دی د اسفندیار خان په وخت کې هم دا کوششونه شوي دي او نن د ایمل خان په مشرۍ کې هم دا کوششونه کېږي غیر مقبوله شي خو چې چا هم دا کوششونه کړي دي نن ولې چا صدې دې میدان د هر سازش او د هر کوشش جواب ورکړ چې زور وکړې ډېر سازشونه مو کړل ډېر نور وکړې خو یاد ساتئ 100 کاله کې هم کامیاب نه شوې او 100 کاله پس به هم کامیاب نه منم چې موږ به فیض یاب نه یو منم چې موږ سره به د فارم 47 سهولت دستیاب نی خو برملا یو خبره کوو
چې که په اسمبلی کې یو او که نه یو، که اقتدار کې یو او که نه یو، د پښتون خبره به کوو، د امن خبره به کوو، د انسانیت خبره به کوو او د خپل حق خبره به کوو. میاں صاحب د صوبې د وزیر اعلی خبره وکړه چې د آی جی ایف سی ای دی، کمشنر دی، ڈی سی ای دی. میاں صاحب دا د کوم وزیر اعلی خبره کوي تاسو؟ کمشنر، ڈی آئی جی، آئی جی دا خو ډېرې لویې معتبرې عہدې دي. هغه 3 میاشتې داسې د پنجاب د یو ایس ایچ او جواب نشي کولی. هغه 3 میاشتې داسې د پنجاب پولیس د یو ایس ایچ او جواب نشي کولی. دی به ماله پښتونخوا آبادوي، دی به د پښتنو خدمت کوي. نن وګورئ موږ یونیورسټۍ جوړولې، دی ځمکې خرڅوي. موږ کالجونه جوړول، دی پرایویټایز کوي. موږ ظلمو روزګار ورکو، دی بې روزګاره کوي. موږ قوم له د امن، مینې، محبت پیغام ورکو، دی پښتنو له د تشدد او د انتشار پیغام ورکوي. موږ د پښتون حق ګټو او موږ د پښتون دپاره هر مصیبت او هر ازمایش ته پخپله ولاړو. دی زما پښتون، زما بچې، د قام بچې د خپل سیاست دپاره استعمالوي او د خپل سیاست دپاره جنګوي. 9 مئی یو وشوه، اوس هم انتشار را روان دی او 8 فروری بیا را روانه ده. بغیر د احتجاج او د انتشار او د نفرتونو نه موږ په دې 14 کاله کې څه ولیدل؟ نن شکیل خان خبره وکړه د ترقیاتي کارونو، مشرانو او ملګرو الحمدلله. نن وګورئ د حیدر کمانډو د سرې جنډې کمالو، خو که دې خوا ګورئ نو هم د سرې جنډې خدمت، که دې خوا ګورئ هم د سرې جنډې خدمت، او که دې خوا ګورئ نو هم د سرې جنډې خدمت. هر اړخ ته د سرې جنډې خدمت. او نن حالات سری، نن حالات دادي چې زمونږ په هسپتالونو کې درې مریضان، درې بچي په یو کټ کې پراته دي. نن د مریضانو لپاره د آی سی یو کټ نشته. وزیر اعلی وایي چې زه د دې بندوبست کوم. زه دې تپوس کوم چې ستا اختیار شته؟ د صحت محکمه وزیر اعلی صاحب ستا په اختیار کې ده او که د نوشهروان برکي په اختیار کې ده. ته وایې چې د وړو ماشومانو علاج زه د نن تپوس کوم، ځکه چې نن په ټول پېښور کې څه د پاسه 80 کټونه دي تش د آی سی یو. 80 لکه خلکو له څه د پاسه 30 کټونه دي د آی سی یو تش وړو ماشومانو له. یو هسپتال مردان کې موږ شروع کړه د وړو ماشومانو، یو هم پېښور کې شروع کړه، یو په رزړو کې و. 14 کاله تیر شو، هغه هسپتالونه دي مکمل کړل، هغه منصوبې دي مکمل کړې. زمونږ منصوبې نیمګړې، زمونږ صوبه د ترقۍ نه محرومه. په دې حالاتو کې نن تاسو هم په دې میدان کې ولاړې او موږ هم په دې میدان کې ولاړ یو. او نن زه تاسو سره یو خبره ضرور کول غواړم.
زه د تېر شپږ اتم میاشتې داسې په خپله ضلع کې لګیم ځای په ځای زه جرګې کوم جلسې کوم رابطې کوم زه خپل مرکزي صدر صاحب ته او صوبایي صدر صاحب ته تجویز پیش کوم او هغوی ته به یقیني طور د دې خبرې احساس وي پښتنو کې رو رو احساس پیدا شو خاص کر ځوانانو کې احساس پیدا شو ځوانانو کې او زما په خیال که موږ لږه رجوع وکړه او موږ لږ کوشش وکړو نو دا یاد ساتئ تاریخ به بیا ځان دوهراوئ 19 کاله مخکې په دې میدان چې څنګه راته شکیل خان ووې 19 کاله مخکې په دې میدان د ولی خان بابا لومبنۍ کلیزه 2007 او یو کال پس 2008 یو کال اسفندیار خان آرام نه دی کړی د پارټۍ ملګرو آرام نه دی کړی یو کال مسلسل جدوجہد شوی نن زه خپل مشرانو ته هم ویم نن زه خپل وروڼو ته هم ویم او زه نن خپل زلمو ته هم ویم چې راځئ چې تاریخ بیا راتازه کړو راځئ چې تاریخ بیا دوهراو کړو نن د ولی خان بابا شلمه کلیزه د باچا خان بابا 18مه کلیزه راځئ هغه د اسفندیار خان په مشرۍ کې اوس هم مشري د هغه ده خو هغه قیادت او مشري د اسفندیار خان نن مشري د اسفندیار خان او قیادت زما د کشر ورور ایمل ولی خان راځئ راځئ ملګرو راځئ وروڼو راځئ کشرانو راځئ ګلالو بچو چې دا عهد وکړو او دا واده وکړو چې هر پښتون له به په جرګه ځو هر پښتون له به ځان رسوو پښتنو نه شعور اغوښتی دی پښتنو له به شعور ورکوو زموږ په وطن یې اور بل کړی دی دا اور به مړ کوو زموږ امن یې تباه کړی دی امن به بحالو زما د بچي نه قلم اغوښتی دی قلم به وله ورکوو زما صوبې د ترقۍ نه محرومه کړې ده دا صوبه به انشاءالله یو ځلې بیا د ترقۍ په لار روان یو انشاءالله که خیر زه غواړم دا ځکه چې قامي بین الاقوامي ډېرې داسې خبرې دي چې نن پکار دی چې زموږ مرکزي صدر هغې پالیسي بیان ورکړي د پارټۍ پالیسي د راروان کال لپاره زمونږه چې کومه ستړې به کېږي راروان یو کال دپاره چې کوم زمونږ دپاره رهنمایي ده زه دا غواړم چې پاتې نیمه ګنټه راسره پاسه چې مرکزي صدر په دې کې تاسو سره تفصیلي خبرو وکړي خو زه به یو ځلې بیا دا ووایم چارسدې دا د ټولې پښتونخوا ملګري راغلي دي ما ته پته ده خو ټول عمر جلسه چې کامیابه وي نو په مقامي علاقې کامیابه کړي زه د مردان هم شکریه ادا کوم زه د صوابۍ هم شکریه ادا کوم زه د نوخار هم شکریه ادا کوم زه د پېښور هم شکریه ادا کوم زه د جنوبي اضلاع شکریه ادا کوم زه د خیبر د وزیرستان نه والا تر د باجوړ د خپلو پښتنو وروڼو هم شکریه ادا کوم زه د ټول ملکنډ ډیویژن هم شکریه ادا کوم خو چارسدې د چارسدې د خپل د نیکه د کور د خپل مور د کلي د خپل مشرۍ د کور د چارسدې ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره مهرباني
ملګرو ایمل خان به راغواړو خو دا دلته ساوڼ سره چې کوم ملګري دي دې د ساوڼ نه لرې شئ تارونه د خپې لرې کړئ هغه ملګري هم خیال وکړئ دې زما د اثر که سقراط که افلاطون ولې دې زما د اثر که سقراط که افلاطون ولې ننګ ولې